چې کم خلک مذهب خپل د ځان لپاره د بدامنۍ لپاره استعمالوي هغه باید موږ په ګوته کړو. ریاست سوات آزاد اوسېدلی و د 1 پورې. تاسو اوس هم سوات له ولاړ سئ، د سوات په خلکو کې د ټولنیز ژوند په حواله چې کوم اصولونه دي تاسو یې د هغه سوچ نسئ کولی. اوس په پښتني سیمه امن ولې نه جوړیږي؟ درې داسې واقعات وسو چې د هغه راسي پاکستان، افغانستان او د ایران سیمه، دوی بیا خوشحالي نه دی لیدلې، امن یې نه دی لیدلی. د لیکوال څه رول دی په امن راوستلو کې؟ لیکوال لکه د یو معلم، یو سیاستدان بنیادی رول د امن دپاره لوبولی شي. لیکوال چې دی ټولنې ته فکر ورکولی شي، احساس ورکولی شي، بیان ورکولی شي. روس KGB چې په افغانستان کې کم ظلم کړی دی، کم تاوانونه یې کړي دي، هغه د هغه ټولو زیات دي. کم چې دغه خلکو ښکاره کول، دوی د دوستي په لباس کې چې دوی د افغانانو سره ظلم کوي. دا ته موږ ته پکار دی چې موږ خپل یو داسې تینک ټینک ولرو چې هغه زموږ په وسایلو هم نظر ولري، هغه زموږ په مسایلو هم نظر ولري، هغه زموږ په جغرافیا هم نظر ولري. دا جنګ زموږ کور ته رارسېدلی دی. هره موضوع چې څېړل کېږي نو موږ به یو څو بنیادي سوالونه ځان ته یږدو چې آیا امن صرف دې ته ویل کېږي چې جنګ نه وي؟ امن زما دپاره لازمي دی که د ټولې ټولنې یا ملت دپاره؟ دا په یوه سیمه کې وي او په بله سیمه کې نه وي. آیا د دې ګټې او توانو باندې موږ خبر یو؟ آیا د پښتون وطن چې کومې شتمنۍ دي هغه خو زموږ دپاره د بې امنۍ سبب نه دي؟ که وخت لږ ولو بیا په خپلې سیاسي چارو هم لږ مجلس کوو، د وخت به هم خیال ساتو. خو دا یو شی ما ته ډېر عجبه ایسي چې یارې د عمر لحاظ زه جونیر وم، معلمان ناست وو، صدارت یې راکړي او بیا اوله وینا یې هم راکړه. دا زموږ د ادبي ټولنو د دستور سره لږ خلاف دی، نو په دې زه بخښنه غواړم له دوی څخه. امن، سوله چې په پښتو کې سوله ته ارامي، هغه حالت ته وایي چې یو انسان د خطرې بغیر ژوند کوي. دا د یو فرد دپاره هم لازمي دی، د یو ټولنې دپاره هم او د ملت دپاره هم. هر کله چې د امن خبره کیږي نو څلور درې شیان به موږ مخ ته ایږدو. یو د یو شخص ازادي، امن چې یو د هغه بهرنۍ عوامل وي، یو د دننه انټرنل پیس چې ورته وایي وي، بل د ټولنې، او درېیمه د ملت یا د وطن. نو د امن خو ډېر اړخونه دي، موږ به صرف په درې اړخو رڼا واچوو چې یو د مذهب له رویه، یو د قانون له رویه او یو د ټولنې له رویه. امن څه دی؟ د امن سره تړلي کم شیان دي. نو اول به د مذهب په حواله خبره وکړو چې مذهب و امن ته په کم نظر ګوري. د دنیا په یوه مذهب کې هم چاته د بد امنۍ اجازت نشته. هیڅ یو مذهب شخړه نه خوښوي. موږ چونکې د اسلام منونکي یو او په اسلام کې قرآن مجید او حدیث راشي، افکار مشترکوي چې هغه کله هم موږ بد امنۍ ته نه بولي. موږ که قرآن مجید وګورو نو بې شمېر آیتونه دي چې د امن لار راښایي. لکه په سوره بقره کې آیات دی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. حضرت ابراهیم دعا کوي چې ای زما ربه دا ښار مکه شایي د امن ځای وګرځوه. او په بل سوره یونس کې بیا راځي والله یدعو الی دار السلام، الله دې د سولې کور ته بولي. دا رقم بې شمېر آیتونه دي چې هر کله موږ قرآن شریف وایو نو د امن خبره کوي. حدیث په حواله بیخي ډېر حدیثونه دي، خو دا یو ډېر مشهور حدیث دی چې مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د ژبې او لاس څخه په امن وي. یعنی لاس او ژبه داسې شی دی چې بد امني پېښوي. خو د مذهب په لباده کې موږ ته دا کتل پکار دی چې کم خلک مذهب خپل د ځان دپاره د بد امنۍ دپاره استعمالوي، هغه باید موږ په ګوته کړو. لکه په هند کې موږ ګورو هندوان را ولاړېږي د تعصب پر بنیاد په نورو لږ خلک چې کم مذهب بیا عقیده بله ده په هغو تشدد کوي.
یا اسرائیل را ولاړیږي په فلسطین باندې د مذهب په اړه ظلم کوي. موږ که اسلام را واخو موږ چې څو کړي یو موږ وایو چې دا جنگ دی، دا جهاد دی، دا فساد دی. موږ که د اسلام په افکارو خبر یو نو د جهاد خپل اصولونه دي چې په هغه کې د ټولو یو لا دی چې هر کله جهاد کیږي د هغه شاته به سلطنت ولاړ یو ملت به ولاړ دی. اسلام کله چاته د تشدد اجازه نه ورکوي چې بل څوک دی په زور مذهب په بدل کې. نو ځکه د مذهب په اړه موږ ډېر خوشبینه یو چې موږ خپل مذهب کله هم د تشدد لاره نه راکوي او د امن لاره ښایي. دویم اړخ دی قانوني. په قانون کې امن د یو شخص د ډلې یا د ټولنې د حقوقو د هغه د ژوند، مال، مرتبه د خوندیتوب او تضمین ته ویل کیږي. یعنی هر چاته به د هغه مال، ژوند، د هغه شتمنۍ قانون به د هغه حفاظت کوي. کله چې موږ د قانون خبره کوو نو په قانون کې درې شان راځي چې د قانون واکمني به مني. دلته چې کم د قانون واکمني څوک جوړوي لکه پولیسو، لیویسو، فوجان سو، عدلیه سوه، آیا دوی په یو شفاف نظام عدل خوروي که نه؟ د جرمونو مخنیوي کوي، د یو جرم سزا او جزا ورکوي که نه ورکوي؟ په بدقسمتۍ سره که موږ خپل دغه تاڼې، دا پولیس، دا لیویس، دا فوج را واخو نو دا د بدامنۍ اډې دي. هم له دا ځایه څخه د جرم پایل کیږي، بیا برته په عدلیه کې په ظالمانو ته، مجرمانو ته خلاصون ورکول کیږي. دا که زموږ ټولنه د قانون په حکمرانی خبره وي بیا په قانون کې د دې شي اجازه چونکې نسته نو د هغه لاس ته څوک لاس ور شي. د ذهنیت پورې فرق دی. موږ چې خبره کوو نو خپله ټولنه به د بل چا سره پرتله کوو چې هلته څه کیږي. زموږ د پولیس تاڼې موږ ته بیان کوي چې څنګه دي. موږ درې ملګري روانو، اوس د هغو د پولیسو سوچ ته تاسو کوو. موږ د فرانس څخه سویزرلینډ ته روانو درې ملګري، یو دوه ټرینه مې بدل کو. په دا کې زموږ د دوو ملګرو چې دی بټوې دا ویلټ غلاس، موږ ډېر پریشان سو. ماخستن چې ورسېدو زیرخ شاته چې تاڼه پیدا کو او رپورټ درج کو نو هلته خبر سو چې دلته د شپې تاڼې بندې وي. یا خدای دا څنګه شات وي؟ دلته خو د شپې په تاڼو کې ټوله کاروبار کیږي. اس ایچ او ډي اس پي صاحب خو د شپې ویښ وي، د غرمه په 1 بجه راویښېږي. شپه مې په کرب تېره که، سهار ورلو، ناشته چې مې وکړه، ښه ښایسته تاڼه وه او ښځې پولیس والاوې وې. هغه موږ په تفصیل واورېدو. بیا هغه ما ته وایي وایي ستا پیسې غلا سوي دي، تا انشورنس نه دی کړی، تا ته دا پیسې خو نه میلاویږي. ما بلکل ته صحیح وایي. وایي ته وایي چې زما د ډاکټرۍ کارډ غلا سوی دی، دا کارډ که یو چا ته میلاو سي هغه خو ډاکټر نسي جوړېدلی. ما دا هم بلکل صحیح ده. بیا وایي ته وایي چې زما د پاکستان شناختي کارډ غلا سوی دی، نو هغه که چا ته میلاو سي هغه پاکستانی نسي جوړېدی. ما دا هم سمه ده. بل بیا ولې ته اف آی آر درجه یې؟ زموږ جواب خو عام دی. مال موږ بیریږو چې دا زموږ ډاکومنټس په یو چاودنه کې، په یو خودکش حمله کې استعمال نسي. دې چې دا خبره واورېده قسم وایم دا تنده یې وټه کوئ. ولوف خدایه دومره ګنده سوچ هم د چا کېدلی سي. نو دا هغه سوچ دی، هغه ټولنې دي چې چیرې موږ د امن خوبونه وینو بیا د خپل وطن سره پرتله کوو بیا موږ ته معلومیږي چې امن څه دی، خلک ولې پرمختګ کوي. د اسلام د مذهب او د قانون چې راتیر سو په امن کې دریم لوی رول چې دی د ټولنې دی. په ټولنه کې چې د څو پورې یو بل ته درناوی نه وي، یو نظام موجود نه وي، د ژوند شرایط موجود نه وي، هغه ټولنه کې کله امن راتلی نسي. بیا زم یو مثال در کوم چې ریاست سوات آزاد اوسېدلی و د 1 پورې. والي سوات چې کوم ولو د سوات د وګړو دپاره داسې اصولونه جوړ کړي وو چې هغه په 2 کتابو کې دوی خوندي کړي دي. عام
داسې اسباب یې جوړ کړي ول، داسې قانون یې جوړ کړی چې هر سړی عمل پر کولی سو. فرض یې که په کوزده کې 13 یا 40 کسان ته د راتګ اجازه تو چې هغه ته به ډوډۍ ورکړي او په ډوډۍ کې به هم یو ډیش وي. په واده کې هم دغه حال و. مکان یا دکان کې به چا ته په کرایه کې ورکړي، هغه ته بیا اجازه نه و چې په د خپلې خوا و بل چا ته یې ورکړي. نابالغ چا ته د نشې اجازت نه و. که به چیرې دوکاندار سګریټ یا بیړۍ په یو نابالغ چا خرڅ کا، په هغه باندې به 50 روپۍ جرمانه کوله. او که چیرې دا نابالغ سګریټ یا په بیړۍ چا لیدلی و، هر چا ته دا اجازت و چې هغه په چپلاخ ووایي، یو دوی چپلاخ. د هغه اثر دا دی چې تاسو اوس هم سوات له ولاړ سئ، د سوات په خلکو کې د ټولنیز ژوند په حواله چې کوم اصولونه دي تاسو یې د هغه سوچ نسئ کولی. چې کله په سوات باندې طالبانو حمله وکړه، دوی د سواته بار شو، اوس رالو هغه خوارۍ دوی ولیدې په بدامنۍ کې. اوس په سوات کې چې هر غلط کار کیږي، دوی په لکاو په زراو تعداد کې راوځي او د خپل وطن دفاع کوي. نو څه وخت چې موږ د ټولنې د اصولو خبره کوو، د امن په باره کې، نو بیا به موږ سوشالوجي ته یا چې موږ عمرانیاتو ته وایو یا سماجیاتو ته وایو، حالت ته به رجوع کوو. په عمرانیات کې یا ټولنپوهنه کې چې پښتو ته وایي چې کله د امن خبره موږ کوو یا د یو دغه کوو، نو څلور نظریې موږ له په مخه راځي چې هغه د امن دپاره یا د شخړو دپاره د تحلیل لاره مشترک وي. دا نظریې لږ به مشکله وي، خو زه به کوشش وکړم چې لږ په اسانه ټکو کې د حل لاره راوباسو. په دې په هغه اخري لاره چې زه راځم چې موږ را روان وخت کې د بادامنۍ و کم سیلاب ته مخامخ یو، نو په دې خبرو ځان پوهول لازمي ګڼم. په سوشالوجي کې د امن دپاره کومه تیوري چې ده هغه ته فنکشنالیزم وایي، یعنی فعاله ټولنیزه تیوري. دا نظریه ټولنه یو جز ګڼي، یعنی که یو خاندان وي یا یو کورنۍ وي یا د دین په حواله وي یا وسایل وي، دوی دا وایي چې هر څوک په خپل کردار ادا کوي بیا به دا ټولنه پرمختګ کولی شي. فرض یې که تعلیمي خلک وي، هغه به خپل په نصاب کې داسې خبرې راولي چې خلک د ایکسټریمیزم د انتها پسندۍ څخه وژغوري، چې د خلکو ذهنونه د انتها پسندۍ څخه واوړي، بیا به امن راتلی شي. که زموږ په ذهن کې انتها پسندي داسې راغلی وي چې د جنګ و توپک او کوتک بغیر بله خبره نه وي، بیا امن راتلی نه شي. د دې نظریې استازي چې دي امیل دورکایم او ټاګټ پارسنز دي. دویمه مهمه تیوري چې کومه ده هغه ته کنفلیکشن تیوري وایي، شخړیزه تنازع. دا وایي چې ټولنه کې چې شخړې راځي د هغې 3 وجوهات وي، یا خو د قدرت پر سر، یا د وسایلو او یا د واک پر سر جګړې جوړیږي. د دې نظریې استازي چې کارل مارکس او ماکس ویبر دي. د دې وجوهات هم دوی ترې ښایي. هغه وایي که بې عدالتي وي، په یوه ټولنه کې انصاف نه وي، هر څوک چې په خپل منصب ناست وي او انصاف نشي کولی، هغه ټولنه کې چې دی امن نشي راتلی. اقتصادي توپیرونه کوي، فرق وي، د لاهور دپاره یو بجټ وي، د اسلام آباد دپاره بل بجټ وي، او د خانوزۍ د کوټ دپاره بل بجټ وي. زما وسایل بل ځای ځي، ګیس له ما ځي او زه ځین محرومه یم، تیل له ما څخه وځي زه ځین محرومه یم. نو دا اقتصادي توپیر چې په کومه ټولنه کې وي هلته به بد امني خامخا وي. درېیمه وجه دوی سیاسي استثمار ګڼي. سیاسي استثمار موږ وینو چې زموږ په ټولنه کې سیاسي ګوندونه ډېر طاقتوره دي، خو چې موږ ګورو په دې باندې هم د ځینې خاندانو قبضه وي، خاندان در خاندان در خاندان. یا موږ ولیدلو په دا تیر الیکشن کې چې چاته موږ ووټ ورکړو هغه ووټ نه منل کیږي. دا 45 دا 40 فارم زموږ د رای احترام نه کیږي. نو چې په کومه ټولنه کې د خلکو رای ته احترام نه کیږي، د هغو وسایل لوټ کیږي، بې انصافي وي، دا نظریه دا وایي چې دلته به خامخا پاڅون راځي، انقلاب به راځي، بدامنۍ به راځي، جنګونه به وي. په دې اړه درېیمه نظریه چې کومه ده هغه سمبولیک انټراکشنیزم نظریه ده، علامتي تعامل نظریه.
دوی دا وایي دا ټولنیز واقعیات چې په ټولنه کې کم راځي چې هر څه پیښیږي دا د انسانانو ترمنځ د اړیکو خبرو او برداشت له لارې راځي. مثال داسې ورکوي که یو شی په ټولنه کې وي فرض که یو جګړه وي اوس که میډیا هغه ته د بریکینګ نیوز بڼه نه کړي سیاسیان یې د خپل مقصد دپاره استعمال نه کړي یو عادي خبره یې وګڼي چې یو جګړه وله هغه د دې خبرو له لارې حل سوه نو بیا بدامني نسي راتلی. دا یو امن یعنی د علامتي مفهوم په توګه دوی راخي چې خلک د خپلو تجربو او روایتو سره کوي. دلته د خلکو رویې کتل کیږي چې د خلکو رویې په کومه خوا یې که په مثبت خوا ته ځي په ټولنه کې به مثبت شیان راځي که منفي خوا ته موږ یو شی کشو هغه به منفي راځي. په دې اړه څلورمه کومه نظریه چې د هغه سوشل کنټریکټ تیوري ده یعنی د ټولنیز تړون نظریه. دلته په دا نظریه کې چې دی خلک خپل ځینې ازادۍ و حکومت ته ورکوي او په حکومت دا باور کوي چې دی به ماته انصاف راکوي ماته به تعلیم راکوي ماته به صحت راکوي. اوس که حکومت دا شان کولی سي نو خو امن به وي خوشحالي به وي مساوات به وي متوازنه ټولنه به وي. که دغه شان نه وي بیا به خلک خامخا بیا راپارېږي. نو دا هغه څلور نظریې دي چې که موږ په دې سره خلاص کړو امن راتلی سي. اوس په پښتني سیمه امن ولې نه جوړیږي؟ دا ډېر لوی سوال دی. موږ چې زوړ کړي یو دا کیسې را روانې دي. لږ مې ماضي له بیا مې 45 کاله شاته چې موږ لا کشني وو 45 کاله شاته د 20 میاشتو په موده کې 3 داسې واقعیات وسو چې د هغه راسي پاکستان افغانستان او د ایران سیمه دوی بیا خوشحالي نه دی لیدلې امن یې نه دی لیدلی. په جولای 20 کې د ضیاءالحق مارشال الله په پاکستان کې ولګېده. د دې څخه څو میاشتې بعد په افغانستان کې په اپریل 78 کې ثور انقلاب راغلی او د هغه څو میاشتې بعد په 1 کې په ایران کې د خمیني انقلاب راغلی. دا د سړې جګړې بعد هغه تود جنگ و چې دا زموږ سیمه یې د جنگ په لپیټ کې واخیسته. هغه جنگ دی چې را روان دی په موږ کې هغه بې باوري راوستلې ده چې تر اوسه موږ په قرار نه یو او مخته هم چې موږ د خپل خلکو نفسیاتو ته ګورو یقین نه لرم چې دغه بدامني به دومره زر ختمه سي. هغه ځکه چې کله کله زموږ شتمنۍ وي زموږ وسایل وي هغه موږ ته بلا سي. موږ د خپلو شتمنیو خبره کوو چې په هغه کې ځکه زموږ غرونه زموږ اوبه زموږ زیرمې سړکونه زموږ جغرافیایي موقعیت زموږ تجارت زموږ وسایل دا ټول راځي. موږ د دنیا په یو داسې سیمه کې پراته یو چې د جغرافیا له لحاظه هر څوک چې تیریږي هغه به په دې لاره خامخا حرکت کوي. شتمنۍ دومره لرو چې په هغه بشپړه کتاب لیکل سوی دی که ته هغه وګورې خو په څومره بېماني چې زموږ دا شتمنۍ لوټ کیږي د هغې تاسو حساب نسئ کولی چې په کومه علاقه کې څومره جنګونه وي حالت په دا پوه سئ چې هغومره شتمنۍ دي. د مرکزي ایشیا چې کوم هیوادونه دي د هغه په پوله چې زموږ کوم شتمنۍ دي زموږ کوم ګیسونه دي زموږ یاقوت و زمرد دي زموږ اوبه دي یا دلته په سویلي پښتونخوا کې یا شمالي پښتونخوا کې هغه فکر له نظم چونکې موضوع ده امن ده نو سړی ته دا دغه کې شواکي دا جنګ چې دی د وسایلو پر سر دی. نو موږ که هر وخت امن خبره کوو خپل سیاسي حالات خپل جغرافیایي حالات به په نظر کې ساتو. د امن فائدې بیخي ډېرې دي. تاوانونه کې کوي افغانستان ته وګورئ چې په 40 کاله کې افغانستان لوټي سو کې موږ د صحت معامله راخو هغه خلک دومره پسمانده دي چې راسي وای زه خپل زنانه وښځې ډاکټري ته ښکاره کوم. هلکه ته په خپل مور په خور تعلیم نه کوې نو ښځه ډاکټر به چیرې پیدا کیږي؟ یو کنسلټنټ ډاکټر چې جوړیږي 25 کاله به لوست کوي په یو ملک کې چې 45 کاله مکتبونه تړل سوي وي جنګونه وي د ښځو په تعلیم پابندي وي نو هلته به امن څنګه راځي؟
د ډاکټر نجیب تخته چې څه وخت رنګ اسوله په هغه وخت کې 90,000 خالی په کابل ښار کې استانیانې شوې بېروزګاره شوې. دا د هرې استانۍ خپل ځان ته یو جلا کهاني ده، یو جلا نقل دی، یو جلا ناول دی. د دوی زراعت څنګه تباه سو، د دوی تعلیم څنګه تباه سو، د دوی شتمنۍ څنګه لوټ سوې، د دوی ژبه څنګه ولاړه، د دوی کلچر څنګه ولاړه، هغه خواته نه ځو. نو که څوک د امن بې امنۍ مثالونه ګوري په دا نږدې افغانستان کې دی وګوري. نو ځکه موږ که د امن خبره کوو، امن خوشحالي راولي، مساوات راولي، عدل راولي، پرمختګ په امن کې کیږي. که امن نه وي دا یو شی نشي کېدی. اوس د لیکوال څه رول دی؟ د لیکوال څه رول دی په امن راوستلو کې؟ لیکوال لکه د یو معلم، یو سیاستدان بنیادی رول د امن دپاره لوبولی شي. لیکوال چې دی ټولنې ته فکر ورکولی شي، احساس ورکولی شي، بیان ورکولی شي، تاریخ ورته ښولی شي، اطلاع ورکولی شي. که په یو کلي کې ظلم روان وي دی د هغه داستان ولیکي، که یو جنگ سوی وي د هغه تاریخ دې ورته بیان کړي، د ډرامې په صورت کې، د سټیج ډرامې په صورت کې شعور دې خلکو ته ورکړي. دا تعلیم چې دی خلکو ته هغه شعور ورکوي. لیکوال هغه څه کولی شي چې یو مثال یې زه در کوم. څه وخت چې ثور انقلاب رالی موږ ټولو دا ویله چې دا د امریکې د عربیانو او د پاکستان د استخباراتي ادارو له لاسه دی. خو کله چې په ثور انقلاب کې کم خلک خپله موجود وو، هغو خپل یاداشت ولیکلو، کتابونه یې ولیکلو، نو 10 کاله بعد هغو په دا لیکلو باوري سو چې د روس KGB چې په افغانستان کې کم ظلم کړی دی، کم تاوانونه یې کړي دي، هغه د هغه ټولو زیات دي کم چې دغه خلکو ښکاره کول. دوی د دوستۍ په لباس کې چې دوی د افغانان سره ظلم کوي. د روس KGB ته چا اجازت ورکوي چې یو حفیظ الله امین د یو ملک باچا دی، هغه اجازت نه ورکوي یو سری لښکري به افغانستان ته راځي او د دې وخت په حفیظ الله امین باندې په دارالامان کې ګولۍ چلوي. غوث خبري چا قتل کوي؟ ثور انقلاب ترک حساب او ببرک خپله نو خبر چې راغلی و چې دوی په موټر کې روان سه د جیل راووتو، یو بل ته وایي ته په انقلاب خبر یې؟ هغه وایي زه نه یم خبر. د دې شاته چې موږ ګورو د موږ سره چې کومې بدبختۍ روانې دي، دا ته موږ ته پکار دی چې موږ خپل یو داسې تینک ټینک ولرو چې هغه زموږ په وسایلو هم نظر ولري، هغه زموږ په مسایلو هم نظر ولري، هغه زموږ په جغرافیا هم نظر ولري. دا جنگ زموږ کور ته را رسېدلی دی. په توبه کې تاسو ښه خبر یاست چې د مځکو تقسیم روان دی. زموږ وسایل به داسې لوټېږي چې بیا به صرف موږ چوکیداري کوو، ګټې به بل وړي. نو ځکه نن حالات دې ته راغلي دي که په دې سیمه کې موږ امن جوړول غواړو، موږ به سره یو کیږو، موږ به خپل په وسایلو ځان خبروو، خپل په مسایلو به ځان خبروو، په یو بل به باور کوو. که زه صرف دا وایم چې زه په ډېره ښه چوکۍ ناست یم نو به زه سبا بچاو سم، دا نشي کېدلی. ولې په یو کور کې چې اور لګېږي هغه بیا په ټوله سیمه راځي، بیا امن نه پاتېږي، بدامني به ځي. مثال مې د افغانستان درکوي، زموږ ولس ډېر خوار دی. تاسو واسې د کراچي په دې ګرمۍ کې یا د پنجاب په ګرمۍ کې چې تل د خواري کاږي، خانوزي والا خو بیا هم خوشنصیبه دي چې په دا باغو کې څو کسان خو دنده کوي. که موږ په یووالي نسو او په خپلو مسایلو خبر نسو نو ډېر نږدې ده چې زموږ وسایل به بل لوټي او موږ به د امن نارې وهو، خو به د امنۍ په اور کې به موږ سوځلي یو. ډېره مهرباني.